یو نکاح مې وتړلو نو روټای واپس خیر ما خو روټای خوړه نه او نو 100 روپۍ هغه سړي راوویستې دا جنۍ پلار ویجي لکه ګزاره به کوئ غریبي غوندې ده نو مال په دغه لورو شرمېږي چې دا اوس یې واده کړه خدای هلاک که د خونچې روټۍ دې پې ورکړې ده او چې ما درته حرامه حلاله کړه نو ما ته دې 100 روپۍ راوویستې مال دا 100 روپۍ د زمله ورکړه چې لږ تکړه شي ورته دا زمون ژوند دی او دا زمون حال دی نو په دې زندګو به عزیزانو جنت نه ملایي او جنت ته ولې جنت وایي یو سړی پکې فعل شو بلې جمعې له به بیا درنه پوښتنه کوم چې د جنت معنا هم راته ښودلې نه وي باسې شروع کوم نه دا جماعتونو کې چې کوم علما دي امامان دي دا راونیسئ چې د جنت په معنا او په تفصیل مې پوهېږم نو یو کس به درکې وایي نو هله به زه بیا باس کوم نو د جنت چې د انسان په ټولو عباداتو کې مقبول عبادت چې دی هغه پټ هیڅ پته نه لګي چې په انساني عباداتو کې دا الله منظور نظر کم عبادت دی تبدا وای چې مونږ دې روزه ده حج دې زکات دې وغیرہ وغیرہ دا فرایض دي دا به تخامخا کې او کدا فرایض دي د ریا دپاره وکړه نو دا به ټول کل عدم شي مونږ دې دپاره کې چې خلک راته ښه سړی ووایي یا حج په دې نیتو کې چې خلک راته حاجي صاحب ووایي زکات په دې نیت ورکې چې خلک راته سخي ووایي دا ټول به کل عدم شي دا به داسې شي لکه چې تا بلکل اډو کړي ځکه چې قانون دا دی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى د ټولو اعمالو دارو مدار چې دی هغه په نیت باندې دی او نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي زړه کې چې د کوم شي قصد او اراده وکړي دې ته نیت وایي نیت دې ته نه وایي لکه دا مونږ او تاسو مونځ کې چې نیت مې وکړه د خلاصو 2 رکعاته فرض او فلان 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 چې ستا په زړه کې څه قصد دي په هغې به هغه فایده مرتب کړي که په مونځ کې د زړه قصد او اراده دا وه چې ما ته خلک ښه سړی ووایي نو خلکو ښه سړی درته ووایي بدل خلاص شو د الله په نزد به د دې مونځ هېڅ صله نه میلاوي حج کې دې د زړه قصد او اراده دا وه چې خلک راته حاجي صاحب ووایي خلکو وویلې بدل خلاص شو هېڅ فایده پې مرتب نه شو زکات کې دغسې وغیرہ وغیرہ
نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې د مقبول عبادت چې ده هغه په ټولو عبادتو کې پټ دی. اوس ګوره یو سړی دی یا ښځه ده او ټول عمر اس نیک عمل نه دی کړی او یو سپی تګیو نو هغه سپی له اوبه راواغستې او پې ویست کړې هغې ته په ژوند باندې بشارت وشو چې ته ستا ټول ګناهونه وبخلی شو ته به جنت ته ځې. اوس په ظاهر دا څه خبره ده په سپي باندې وبس کړ لیکن د خدای د مرضا هېڅ پته نه لګي داسې شی دی لکه یو بزرګ وایي چې عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم عاشقان ډېر پراته رمضانه دي په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي د معشوقې په در کې خو زرګونه او لکونه عاشقان پراته دي لیکن دا پته نه لګي چې د معشوقې منظور نظر څوک دا پړو ولیکي غویره کیږئ ما عاشقان ډېر پراته رمضان دي په درد صنم عاشقان ډېر پراته رمضان دي په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینه بچا سره وي دا خود انسانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه چې اسمانونو تتلو نه جنت ته لاړو یو ملائکه ده چې ولاړه هغه ته دا حکم شوی دی چې ته په دې لام باندې مدراکا لا نو د قیامت په ورځ به بیا الا الله نو هغه ولاړه وه په دې لامې مدراخ کړی دی لا پیغمبر کې تپوس کوي چې څه پته لګي وی والله کې هېڅ پته په حکم شوی دی چې په دې لام مدراکه هېڅ پته ملائکی و عزیزانو که تاسو د الله د زور نه خبر شئ او د زور او د جبر خوند به الګ درته پته لګي چې سترګې دې پټې شي په ژوند خو تا ته اختیار درکړی دی چې که داسې منډې وي او که داسې منډې وي او که دا کې او دا کې او دا کې دسته اختیار لیکن چې سترګې دې پټې شي نو بیا به د زور پته درته ولګي چې الله دې امان دی نو مقبول عبادت په ټولو عباداتو کې پټ ولې دی د دې وجې چې هر نیکۍ ته به ورته غاړه وځي معمولی نیکی به معمولی نه ګڼي کېدای شي چې دولکه حج دې کړي وي هغه دې په دې مخ درویشتی شي او په لاره روانې او یو کاڼې پروتې او چتې کې یو طرف ته وغورځي چې څوک پې کیندک ونه وي په دې وبخښي
نو د غرور شی په تمام عباداتو کې هیڅ شي ته دې بډر خیال زما عزیزان پیغمبري عملی شکل دا شی بیا دنیا ته پیښ شوی عملی شکل یو دا چې ته معزز سمانا خو دولت ورکړه پیسې او دولت ورسره هغه ته معززین